چې دا د عود نه مشتق د ردې معنی د بار بار راتلل او د اسلامي او د الله رب ذوالجلال د طرف نه مقرر شوی ورځ د خوشحالو دغه بار بار راځي د دې وجه نه دې ته عید ویلی شي. یا دویم بعضې علما وایي د هغې وجه دا ده په دې ورځ باندې الله رب ذوالجلال په خپل رحمتونو سره مسلمانانو ته متوجه کیږي د دې وجه نه ورته عید ویلی کیږي. یا بعضې نور علما فرمایي مسلمانان په دې ورځ باندې د رمضان مبارک روزې چې د الله د طرف نه فرض دي د هغې نه دې واپسي وکړي د شوال شپږو روزو ته چې هغه نبي علیه صلات وسلام عمل دی د هغه سنت دي گویا د الله د اطاعت نه پس مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت طرف ته رجوع وکړي. او په حدیثو کې دې ورځو ته یوم الجایزه ویلی شوي ده، یعنی د مسلمانانو د انعام ورځ د الله رب ذوالجلال د طرف نه مسلمانانو ته په دغه ورځ باندې انعام ملاویږي. دغه ورځ محترمو زمونږ نو ستاسو د مسلمانانو دپاره د اختر د خوشحالۍ مناوهلو ورځ وي. دنیا کې څومره قومونه چې آباد دي تاسو کتلی وي د هر قوم دپاره د خوشحالۍ تېرولو خپلې ورځې دي. د یهودو دپاره خپله ورځ ده، د نصارو دپاره خپله ورځ ده، د هندوانو دپاره خپلې ورځې دي چې په هغه کې دوی خوشحالي مناوي. همدغسې د الله د طرف نه د مسلمانانو دپاره دو ورځې د خوشحالۍ مقرر دي چې هغه دو ورځو ته محترمو یو ته عید الاضحی ویلی کېږي بل ته یو عید الفطر ویلی کېږي. لیکن د مسلمانانو دپاره په دغه دوو ورځو کې د شریعت په حدود کې دننه خوشحالي کول د عبادت ګرځولی شوی دی. صرف میلې جوړول، صرف نفس خوشحالي مناوهل مقصود نه دي بلکې د الله رب ذوالجلال حکم پوره کول، د نبی علیه صلات وسلام طریقه ژوندی کول دغه مسلمانانو د اختر ورځې دي. نبی علیه صلات وسلام چې مدینې منورې ته هجرت وکړو هغه خلکو څه ورځې مقرر وې د خوشحالو دپاره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو نه تپوس کو ما هذان اليوم یومان دا دو ورځې تاسو چې بګي خوشحالي مناوهي د دې څه حقیقت دی؟ صحابه کرام مستو جواب ورکنا نلعب فيهما في الجاهليه. الله پیغمبر جاهلیت په دور کې به موږ بدی کې لوبې کولې، خوشحالي به هم کولې، میلې به هم لګولې، قسمه قسمه طریقې وې زموږ د خوشحالۍ. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. الله د دې دوه ورځو په بدل کې تاسو ته د دې نه بهترین دوه ورځې نورې درکړي. د یو ته یوم الفطر ویلی کېږي بل ته عید الاضحی ویلی کېږي. نبي علیه السلام ورته ویل جهالت په دغه ورځې چې کوم د خوشحالو مقرر دي تاسو په دغې کې خوشحالي مه مناوهئ. تاسو لپاره د دوه ورځې د اختر او د خوشحالو راغلي د الله د طرف. دې وجه نه علما فرمایي د کافرانو د خوشحالۍ ورځو کې د هغوی سره خوشحالي مناوهل، د هغوی سره د هغوی په میلو د هغوی په عبادتګاهونو کې شریک کېدل شریعت دا حرام ګرځولی دي. ځکه د دې په مقابله کې موږ ته نورې دوه ورځې راکلي دي او د جاهلیت په ورځو باندې موږ د خوشحالۍ نه منع کړی شوي یو. نو که اوس یو څوک خوشحالي په دغه ورځو کې مناوی ګویا د اسلام حکم دی رخپو د لاندې کړي. د دې نه وجه نه بعضې علماو د کفر نسبت تکفیر یې کړی دی د هغه چا چې غیر مسلمو د کافرانو په هغه خوشحالو په ورځو باندې دوی خوشحالي مناوی اخترونه کوي. برن محترمو په دغه ورځ باندې موږ منع کړی شو چې تاسو په دې ورځ باندې خوشحالي مه مناوهئ. ستاسو لپاره د مسلمانانو لپاره دا خپلې ورځې مقررې دي او په دغه ورځ باندې محترمو د مسلمانانو لپاره د خوشحالۍ حکم دی. لیکن دغه خوشحالي د شریعت په حدود کې به دننه وي بهر به نه وي. تاسو ګورئ دا ورځ د الله حکم دی د خوشحالۍ مناوهلو. ځکه موږ اختر کوو خوشحالي مناوو، کپړې مو واغوستولې راغلو مونځ ته مونځ وکړو. اوس د دې نه چې بهر مونږ لاړو د الله د حکم نه مونږ نه ازادېږو. مونږ په دې ورځ د حرامو نه ځان ساتو، د الله د ناراضه کولو نه به ځان ساتو. په دې ورځ باندې به مونږ دغسې کارونه نه کوو چې مونږ د اسلام د قید نه بهر وځو. دا ورځې خو د الله د رضا ورځې وي. په دې سحر باندې الله د خپل رضا اعلان کوي د مسلمانانو نه. حدیث کې راځي امام بیهقي رحمه الله اوږد حدیث نقل کړی دی دا د اختر سحر چې شي فرشتې راشي د الله د طرف نه اسمان نه راکوزي شي دا د لارو پر سرونو کې ولاړې وي. مونږ تاسو ته په نظر نه راځي دا د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. او په دغه ورځ باندې اعلان کی یا امت محمد
اے د محمد رسول الله امت صلی الله علیه وسلم اخرجوا الى رب کریم یعطي الجزیل ويعفو عن الذنب العظیم تاسو اوځئ خپل رب طرف ته لاړ شئ هغه رب طرف ته چې هغه ډېر اجرونه ورکوونکی دی او هغه لوی لوی ګناهونه معاف کوونکی دی بیا الله رب ذوالجلال دا مونږ چې منځونه وکړو واپسې ځو الله د دې فرشتو نه تپوس کوي ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله د هغه مزدور بدل څه دی د هغه مزدوري څه ده چې هغه خپل عمل پوره کړي خپل کار سر ته ورسوي هغوی ورته وایي الهنا وسیدنا جزاؤه ان توفیه اجره د هغې بدل دا دی چې هغې ته د هغې بدله پوره ورکړی شي مزدوري کړې ده روجي نیولې دي د اختر ورځ ده ستا حکم یې پوره کړو لوږې تندې تېرې کړې وې پروردګار هغوی ته پوره بدل میلاو شي جواب الله ورته فرمایي انی اشهدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابهم من صيام اے فرشتو تاسو ګواه شئ ما دې بندګانو ته د روجو په ثواب کې د ردیو د عمل په بدل کې ما خپل رضا او مغفرت ورته ورکو تاسو ور باندې ګواه شئ نن ورځ الله دغه فرشتې د مسلمانانو کوڅو ته د مسلمانانو کلو ته د مسلمانانو علاقو ته رالیږلي دي نن ورځ د رب دغه فرشتې الله په خپله باندې ګواه کړي زمونږ تاسو د مغفرت اعلان وکړي او د خپل رضا اعلان وکړي د الله رضا دا ډېر لوی څیز دی جنت کې وملته د ټولو نه لوی نعمت چې وي دا د الله رضا وي الله به د جنتیانو نه تپوس وکړي څه شته دی نور غواړئ تاسو چې درکړم دیو به وایي الله تعالی درنه د رضا اعلان وکړو نور څه دي دیو به راجمع شي هلته به د علماو ته ورشي دغسې څه شته دی چې مونږ یې وغواړو نو دا علماو به ورته وایي چې په جنت کې د ټولو نه لوی نعمت چې الله راضي شوی دی د هغه ملاقات دی اوس دیو به بیا د الله د ملاقات د الله د دیدار د هغې تمنا به وکړي د هغې مطالبه به وکړي الله رب ذوالجلال به ورته هغه پوره کړي نو په دې ورځ باندې الله رب ذوالجلال مو بندګانو ته متوجه کېږي او بیا فرمایي یا عبادي سلوني اے زما بندګانو تاسو ما نه وغواړئ رب قسم خوري په عزتي و جلالي زما دې په خپل عزت او په خپل جلال باندې قسم وي لا تسألوني اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم الا اعطيته نن ورځ تاسو له خپل آخرت په باره کې ما نه د څه سوال نه کوئ مګر زه به تاسو ته درکوم د مغفرت سوال وکا د جنت سوال وکا د جهنم نه د پناه سوال وکا د الله د رضا سره رب قسم ری په عزتي و جلالي او بندګانو زما د خپل عزت او په جلال قسم خامخا به درته پوره کو او به ولا لدنیاکم الا نظرت لكم او دنیا په باره کې کوم سوالات ګورئ زه به ګورم ستاسو خیر به کوم کې ستاسو هغه مصلحت ته به ګورم د هغې مطابق به پوره کوم او بیا فرمایي په عزتي لاسترن علیکم اثراتکم ما او بندګانو تر څو پوهې چې تاسو زما خیال ساتئ زما د حکمونو احکاماتو خیال ساتئ زه به ستاسو پردهپوشي کوم د کافرانو د مخې به زه تاسو نه رسوا کوم انصرفوا مغفور لكم قد ارضيتموني ورزق او مسلمانانو واپس خپل کورونو ته په دې حالت کې چې تاسو ته مغفرت وشو الله فرمایي زه تاسو راضي کړم حضور تاسو ناراضي شو دا هغه د انعام ورځ ده دا هغه ورځ ده په دې ورځ باندې په روزه کې مونږ تاسو ته حدیث ویلو یو حدیث کې راځي 15,000 کسان هر ورځ په روزه کې د افطاری په جهنم نه الله برات ورکو ازادي د ډیرو خلکو برات به هغه ورځ شوی په بل حدیث کې راځي روزانه د افطاری په کې 1 लाख کسانو ته الله د جهنم نه ازادي ورکول ممکن ده الله دی وکي چې باغ ورځي کې زموږ استاد نمونه باغ له جهنم نه ازادي ولا لستونو کې راغلي وي به په دې ورځ باندې یوم الفطر دا هغه ټول چې راجمع کې یعنی هر ورځ 1 लाख بل حدیث کې 60,000 بل حدیث کې راغی نه کم وېش دا ټول چې راجمع کې په مختلفو موقعو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر وحی په ذریعہ سره خودلی شوی نبی علیہ السلام خپل امت ته خودلی په دې ورځ هغه ټول چې راجمع کې یو روایت مطابق 30 लाख د بل مطابق بیا نورم زادي دا د اختر په ورځ د جهنم نه قیدیانو ته ازادي ملاويږي خو کافرانو ته مسلمانانو ته ایمان ورله شرط دی الله دې دغه ورځ چې موږ تاسو ته د جهنم نه هغه ازادي ملاوي شي بر محترمون نن د اختر ورځ ده خوشحالي ومناوو په خوشحالۍ کې موږ تاسو د مونږ چې وکړو کنه یو بل سره غاړې ملاو مبارک شه سلام کوو مسافر دا مونږ تاسو ته حکم دی په دې ورځ باندې د یو بل سره ملاو شو کومې دشمنۍ وي خفګانونه وو
د یو بل سره په زړونو کې بدیانې راغلي هغه ختمې کړو نن ورځ هغوی ته هم ورسره غاړه میلاو کړو حدیث کې راځي هفته کې 2 ورځ دا د الله د طرف نه مغفرت او اعلان کیږي ان اليوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم الله هر مسلمان ته په 2 ورځو کې مغفرت کوي اعلان کی لیکن 2 کسان ته محروم ای هغه دا چې د دنیا د وجنه یو مسلمان د بل مسلمان سره قطع تعلق کړي د دین د وجنه یې هغه جدا لیکن د دنیا د وجنه الله د مغفرت ایثار کې صبر وکړي چې یو بل سره وروږي نو دا ورځ باندې چې موږ یو بل ته ورشو د یو بل سره ملاو شو یو بل راضي کو یو بل خوشاله کو دویم نمبر په دې ورځ باندې مونږ تاسو د شریعت په حدود کې دننه خوشحالي وکړو بهر نشو راغلی د ابلیس په دې ورځ د انعامات چې وری الله نبی رسول الله امت ته ورکړي مسلمانانو ته مغفرت اعلان کیږي الله راضي شو د ابلیس چغه کی आवाज وکړه دا چغي आवाज شیطانان وری ورته راځم شي ورته بازار رسول شو خو دې تاسو ګورئ نه مغفرت اعلان مو شو الله ته راضي شو دا پرشتي په دې ورځ باندې دا شیطانان راولېږي د ابلیس راولېږي دا زی په زی باندې ودرېږي د مسلمانان په لذتونو په خوندونو کې اخته کی هغه لذتونو خوندونو مسلمانان د اسلام د دایرې نه بهر مسار تا ته دلته مغفرت اعلان وشو ته دومره نه اهله وي چې تا د هغې هم خیال ونه ساتو نن ورځ خو چې تا په خوشحالۍ کې الله رب ذوالجلال ته سر په سجدې ایښی تلاړې سلیماګانو ته تلاړې جواریانو ته تلاړې د رب ذوالجلال نه فرمانۍ او بغاوت ته څومره نه اهله مسلمان شوي بیا نو دویم د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زوی و په اختر په ورځ په زړو کپړو کې و نو د پلار چې ولیدو په ژړا شو ورته عمر سترګو کې ویل بابا جان ولې خپه ولې ژاړ ورته ویل بچیا ویل بهر چې څوک تا په زړو کپړو کې وګوري ستا ظلمات نشي خفه نشي هغه ورته بابا جانا دا د خفګان وخت خبره دا نه ده چې زما په بدن باندې نوي کپړې دي که زړې کپړې دي د خفګان خبره دا ده چې الله ناراضه شي د چا نه چې الله ناراضه دی هغه دپاره د خفګان ورځ ده د چا نه چې مور او پلار ناراضه دي حق کړی دی دا د پریشانۍ زما نه ته راځي امید ده چې ستا د رضا د وجې نه به الله زما نه راضي خوشحالی عمر رضی الله تعالی دا زوی راونیو دا سینې ته نږدې کو دعا یې ورته وکړه ویې چړی صرف دا نه چې موږ تاسو کپړې بدل کړلې علي رضی الله تعالی عنہ د طالبانو سره ناستو په دا ورځ باندې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې چا ورته ویل امیر المؤمنین دا خو خوشحالۍ ورځ ده تل طالبانو سره دلته مدرسه کې ناستې ویې فرمایل ویل د خوشحالۍ ورځ زموږ دپاره هر هغه ورځ ده په کوم ورځ چې موږ الله راضي کړو هغه هر ورځ زموږ دپاره د غم او د پریشانۍ د په کوم کې زموږ الله ناراضه کړو هغه د اختر او د خوشحالۍ ورځ چې موږ او تاسو د رب د بغاوت ورځ ونه ګرځو د رب د نافرمانۍ ورځ یې ونه ګرځو دغه ورځ موږ او تاسو د خپل ځان دپاره د جهنم د تلو ورځ ونه ګرځو ګورئ او څنګه به موږ الله ناراضه موږ 10 روزې ولې حلال خوراک حلال څښاک مونږ پرېښودلي وو په هغې کې په هغې کې اصل فلسفه لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا راشي هغه تقوا سو انسان په یو نقطې باندې غور وکړي د الله د طرف نه ما ته حکم د حلال خوراک پرېږده د ورځې ما پرېښودو د حلال څښاک هم پرېږده ما پرېښودو د حلال خواهشات پوره کول دا هم پرېږده ما پرېښودلي دا الله حکم چې نو شوی ما یو کجوره خولې ته نه شو وړی فلسفه خو مونږ تاسو ته راکړله د کم الله د وجې نه د حکم د وجې نه چې تاسو حلال څیزونه په ځان حرام کړي د هغه الله حکم دی تاسو د حرامو نه ځان وساتئ مونږ ته ټریننګ میلاو شو مونږ ته تربیت میلاو شو د روژې فلسفه وه څنګه چې حلال څیزونه د الله په حکم سره پرېښي دغسې د حرامو نه منع شه دغسې چا ته تکلیف رسولو نه منع شه دغه د پردي حقوقو د دبا وهلو نه منع شه د بل چا سره د دوکې نه منع شه د بل چا د حق دبا وهلو نه منع شه د غیبت نه منع شه د چغلۍ نه منع شه د حرامو نه منع شه هغه ټول څیزونه نه ما ورته منع شوي وو په معاشره کې روزانه راته نن ما که حلال څیزونه په روزه کې پرېښودلي وو نن د هغه رب هغه رب بدل شوی نه دی ما رب دی عذابونه ماغه دي ثوابونه ماغه دي اجرونه ماغه دي جنتونه ماغه دي نه خو جنت بند شوی دی نه جهنم ختم شوی دی اعوذ بالله نو بیا په اختر په ورځ باندې زه به د رب د حکم نه ولې بغاوت کوم دویم زه خو کافر نه یم مسلمان یم نبي علیه السلام ان هذا ان لكل قوم عید هر قوم دپاره د اختر ورځ وي وهذا عیدنا دا زمونږ اختر دا د رب حکم دی
ما 30 روزې پوره کړلې دا د الله د طرف نه د خوشحالۍ ورځ ما ته میلاو شوله ما ته ویل ته خوشحالي وکړه نو 30 روزې مې ونیولې په ځان مې لوږې تندې تېرې کړې په دې ورځ بغاوت طرف ته ځم دا څنګه ممکن ده دې وجې نه محترمو خپل ځانونه د هغه غلطې طریقې له خوشحالۍ نه موږ وساتو چې باغې الله ناراضه کي خپل بچو باندې کنټرول وکړو زمونږ اختر صرف دا نه دي چې میلې ولګېدې بس موږ هلته منډې کړو زمونږ ځوانان په دې ورځ سنیماګانو ته روان دي په دې ورځ باندې زمونږ ځوانان جوارو طرف ته روان دي په دې ورځ باندې زمونږ ځوانان نور حرامو کارونو طرف ته روان دي بل چا ته تکلیف ور رسولو طرف ته روان دي باید چې موږ او تاسو باغې باندې کنټرول وکړو الا کلکم راع حدیث کې راځي خبردار تاسو کې هر یو ذمہ دار دی او د هر یو نه بر خپل ماته ته مبارک ته پوس کیږي د پلار نه بر بچی کیږي د خاوند نه بر خزي کیږي د هر مشرور نه بر کشر کی تاسو کې هر یو ذمہ دار دی او د خپل ماته ته پوس ورغه نه کیږي نو د کی کنټرول وساتئ محترمو او دغه اختر ورځ مونږ د خوشحالو تیرولو د الله مونږ ته د الله د طرف نه د مغفرت اعلان کیږي چې اوس واپس ځو د خپل رضا اعلان به کیږي باید چې مونږ نه اهل خلک ونه ګرځو چې واپس هغه بدل کړو بهرحال محترمو دا د اختر ورځ ده هر اختر کې چونکې کال تیر شوی وي د هغې وجې نه د مونځ طریقه مونږ او تاسو وښودله بهرحال ډېر مخکې د شوال میاشت شروع شوله کال روزم هغه ونیوله 29 روزې کله د 30 میاشتې کله د 29 الله په 30 باندې قبلې بیا په دې شوال په میاشت کې شپږ روزې نیول دا سنت کې مسنون طریقه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صام رمضان و ست من شوال فکأنما صام سنة كلها څوک چا چې د رمضان روزې ونیوي شپږ روزې ورسره د شوال له میاشتې ونیوي ګویا کې پوره ژوند او زندګي د روزې نیولې دي او بل حدیث کې راځي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصيام الدهر چا چې د رمضان روزې ونیوي شپږ روزې د دې میاشتې ورپسې ګویا کې پوره ژوند او زندګي د روزې نیولې دي بل حدیث کې پوره کال فضیلت راغلی کې پوره ژوند ځکه هر کال چې ته دا نیسې د پوره هر کال د پوره کال د روزو ثواب به الله درکوي نو ګویا پوره ژوند او زندګۍ په روزو کې شو هغه روزې شپږ که سړی یو ځای نیسي د نن ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې که سړی مسلسل که جدا جدا یو ورځ یې وس ونیوه څو ورځې بس بله نیسي بله په دې طریقې سره هم جایز دی نو مونږ تاسو چې هغه خیر نه محرومه نه شو بهرحال محترمو دا د اختر مونځ وي هر کال چونکې کال کې 2 ځل راځي نو زمونږ هم ذهن نه وځي تاسو هم ذهن نه وځي نو تاسو ټولو ته به یاد وي زه صرف نور هغه 2 رکعاته مونځ د نورو مونځونو په شانتې مونځ دی څه فرق نه لري البته د دې مونځ دپاره اذان نشته دی د دې مونځ دپاره اقامت نشته دی ګویا د نبي علیه صلات وسلام راته راښولي وو نورو مونځونو دپاره نبی علیه صلات وسلام اذان نقلو د هغه نه اقامت نقلو هم کوو مونږ ته ویلي دي اذان لوی عبادت دی اقامت لوی عبادت دی لیکن په دې طریقه شریعت مونږ ته نه دی راښولی نه شو کولی دغسې بعضې څیزونه زمونږ خلک ثواب ګڼي د پیغمبر نه نه نقل نو هغه ثواب زمونږ لپاره ګناه وګرځي اوس ګوره که مونږ اذان وکړو دلتې که مونږ اقامت وکړو نو ته به وایې چېرې د اذان او اقامت خو ښه څیز دی بد خو نو ښه څیز دی خو مونږ ته پیغمبر نه دی راښولی په دې موقع باندې نو چې پیغمبر کم کار نه یې راښولی مونږ به د هغې نه ځان ساتو او زمونږ دپاره ګناه ګرځېږي بهرحال دا 2 رکعاته واجب مونځ دی مونږ چې نیت کوو نو 2 رکعاته د وړوکي اختر واجب مونځ کوم سره د شپږ زاید تکبیراتو خاص خدای تعالی را مخ مې د کعبې شریف ورکه الله اکبر سړی که دا په خوله باندې ووایي په خوله ویل ضروري نه دي په زړه کې ستا راسلل بس دا کافي البته که په خوله باندې هم راشي نو غوره خبره ده څه ناجایز او حرام هم نه دي البته دا نه دي ضروري هلته امام قرت ویلی مونږ او تاسو په خوله باندې یعنې تاړو راړو نو دا نه ده ضروري بس چې ستا په زړه کې دغه دي دغه کافي دي بیا د هغې نه پس عام مونځ دی الله اکبر هم ویل سبحانک اللهم ولا اله غیرک پورې راله هدې نه پس بیا 3 تکبیرات دي زاید تکبیرات واجب دي دا الله اکبر لاسونه مخکته پرېږدو دوباره الله اکبر بیا به لاسونه پرېږدو په 3م ځل بیا الله اکبر هدې نه پس به لاسونه وتړو امام به قرت شروع کړي مونږ تاسو به خاموشۍ سره هغې ته غوږ کېږدو که د امام نه د تکبیرات هیر شي کله کله دغسې هم وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونځ ته ولاړو صحابه کرام ورته ویل د الله پیغمبر سجده سهو هم د دغې لپاره راغلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مونځ کې غلطي وشو صحابه کرامو بیا وروښودل نبی علیہ السلام وفرمیل ویل زه مونځ ته ولاړم او ما هلته په خپل سوچ او فکر کې جهادي قافلې هغه تشکیل کولې کافرانو ملکونو ته مې لېږله مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحم الله
هغه یو ځل مونځ وکړو غلط شو د پاکستان لوی مفتي و نو بیا ورته چې وروسته چا وویل ورته ویل هغې ته خو زه مفتي ونه وایم چې دا په مونځ کې ولاړ یو چېرته په دیني مسله کې نه وي نو کله کله طبیعي وشي نو دا سوره فاتحه که سړي شروع کړي تکبیرات یې ونه کړله ورته رایاد شو نو صورت یې نه دی شروع کړی سوره فاتحه زیاته ویلې دي پوره ویلې ده نو علما فرمایي چې دی تکبیرات وکړي دوباره د فاتحه ووایي او که صورت هم شروع کړی دی نو بیا دې پرېږدي فاتحه صورت دی ووایي د رکو نه مخکې دی هغه تکبیرات وکړي رکو ته تللی په دا رکو کې ورته رایاد شو په رکو کې دی وکړي د رکو نه راپورته کېدل ورله ضروري نه دي البته که څوک راپورته شو ویې کړل نو بیا هم جایز دي البته په دې صورت کې سجده سهو لازمي په دویم رکعت کې هم عام مونځ دی څنګه چې موږ دویم رکعت کوو په هغه طریقې سره دویم رکعت لیکن دلته به قرات پوره شي د قرات نه پس رکوع نه تلو نه مخکې درې زاید تکبیرات به وکړي په څلورم تکبیر سره به رکوع ته لاړ شي دغه مونځ دی بیا د مونځ نه پس زمونږ علماو لیکلي د دعا د دې مونځ نه پس د خطبې نه پس نشته دی لیکن زمونږ خلک اوس که د فرضو نه وروسته مونږ دعا وکړه نو بیا راته څوک خطبې ته نه ازارېږي منډه وایي نو دا خطبه اورېدل واجب دي د دې وجې نه مجبوراً مونږ د خطبې نه وروسته دعا وکړو نه دا دعا د فرض د دې دوه رکعاته نه واجبو نه وروسته دي دا د دې خطبې نه وروسته نه دي خو بهرحال مونږ مجبوراً دغسې کوو نو دغه مونځ طریقه ده مونځ پسې او بیا خطبه ویله کېږي بیا به د هغې نه پس دعا کوو الله رب ذوالجلال دې رحم کولو توفیق راکړي